په انسان کې یو داسې خطرناک مرض دی چې الله پاک د انسان ته وګوري او دغه مرض پکې وي د شیطان نه ډیر زیات بد شي او دغه رنګ د فرعون نیم ډیر زیات بد شي. نو راځي چې وګورو چې دا مرض مونږ کې شته او که نشته دی. اسنه مونږ منځونه هم کوو، مونږ هم تلاوت هم کوو، د حج او عمرې هم کوو او دغه مرض مونږ کې وي او اسنه د الله پاک ناپسندیده خلکو کې مونږ شمار نه یو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاک هم خوشاله آباد ساته. تاسو دی وخت ګوره وظایف کې دنیا چینل او زنن تاسو ته د نه وظیفه سره مخاطب ما. نن چې کومه زمونږه وظیفه ده دا د حسد بارکه یو مرض د محترم حسد چې انسان بل چا سره حسد کوي. ان شاء الله العزیز نن چې کومه زمونږ وظیفه را دې وظیفه په برکت باندې با الله پاک تاسو نه حسد لرکی او تاسو خپل محبوب بندگان د اساس کی. یاد ساته چې د حسد لپاره باندې یو وظیفه ذکر کول شي او یو بل طریقه ذکر کول شي او دوانه ډیر زیاته فائدہ مندي. فرمای چې یو ځل شیطان لاړ د فرعون خواله چې کله دروازه وهله فرعون ته نو فرعون ته وی چې سوکي دیو ته وی ته مان پیژنې دومره غټ خدای ځان ته وی مان پیژنې نو فرعون ته وی ټیک ده راځه بس ما پیژندې سوکي. ا دینه پته لګی چې دا پلید خلک دا یو بل دا پیژنې دا یو بل پیژنې. نو چې کله شیطان رااله فرعون سره کېناست فرعون ته څنګه چلې دا راته و چې په مه د ځمکه یو رزیل ته یو رزیل زیمه زما واستانه ډیر رزیل او نور خطرناک خلک دا نور څوک نشته دی. نو ما او تا پر پورا جهان کې پورا رزیلان یو. نو دا راته و چې زما واستانم سوا رزیل شته او کنه زم د الله پاک نیم خواه تم د الله پاک نه خواه د سرته و زبل څوک شته چې د الله پاک نه خواه. نو شیطان ته آو چې کوم سړی بل چا سره حسد کوي دا سړی د الله پاک نه خوښ. یو سړی نه پیزار واغست او تاغه ته کړيږي ته دا وی چې لکه دی پوندو ته د ګورو د پیزار ته ګوره اته سر خون نه کوي. یو سړی نه کپڑے واغستري او دغه کپڑے ته نشي برداشت کولای. یو سړی ګاډه واغست ته نشي برداشت کولای. یو سړی کور ساس کو او تور ته سوځي څنګه و چې ارس خپل خو سوځي بل. نو دا غرنګي د انسانانو چې څومره سيزونه دوی د استعمال دي هغه ته کړيږي مو هغه ته حبکیږي مو. د دې مقابله کې الله پاک ته وا چې الله پاک د پلان کې له ګاډه ور کړل کې نور ملغټ ورکي د پلان کې له کور ور کړل نور ملغټ ورکي او دا غرنګي د پلان کې له دومره ډیر زیات سور کړي نور ملور کې نو دې ته به غیب ته ویل کېږي دا جایز دی. الله فقط دلم ورکه همال امر کې دا ټیک ده. دا غرنګ د پزنانو کې د حسد مسله د غیبت مسله ډیره زیاته ده. نو که هغوی دا وظیفه شروع کې دا رنګ سړی دا وظیفه ساره مهام درې پیری کوي ان شاء الله العزیز د حسد د بیماری دا بدوزي. نو راځي چې وظیفه طرف ته وظیفه دا سره چې موږ به یو پیره درود ابراهیم وایو بیا به درې پیرې دا وظیفه وکړو بیا به یو ځل درود ابراهیم وایو او د الله پاک نه سوال کوو چې پروردګاره موږ نه حسد دالر کې او څومره مسلمانانو کې حسد دی دا تلر کې. نو تاسو د الله پاک محبوب بندگان ساشي. یو ځل جبرائیل علیه السلام را له پیغمبر علیه السلام ته وی چې د الله رسول دم دې کما د څو ناشنا دم را سره دی یو سړی هر قسم بیمار وي او دا په ور دم کې راټکیږي. پیغمبر علیه السلام ته وی چې او بالکل راته وحیا نو دې دم ته ویل کېږي د جبرائیل علیه السلام دم ته ویل کېږي. بسم الله ارقیک من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس
او غین حاسد الله یشفیک بسم الله ارقیک. په بل طریقه ویل شي بسم الله ارقیک من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او غين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك. نو دا دې په اوبو باندې دم کې د اوبه دي 3 ورځې اوس کې ان شاء الله العزیز د حسد بیماری د غرنګې د نظر بیماری یو سیزن تاسو نوی ان شاء الله العزیز. یو سړی که حاسد وي یا مطلب یو سړی داسې دی چې پته لګي لکه د پلان کې سړی حاسد دی د هغه نه د بچاوي لپاره یو سړی نظر لګي د هغه نه د بچاوي لپاره د هر قسمه تکلیف لپاره د هغې نه بچ کېدو لپاره محترمه دا وظیفه دا کولی شي. نو دا هم وظیفه شوله او طریقه دا شوله چې کم سړی دا وایي چې زما نه دی حسد وځي دله پکار دی چې کم سړی سره په زړه کې نه لګي کم سړی سره حسد پیدا کېږي د دې سړي صفت دی کوي هر مجلس کې ډول صفت کوي چې د پلانکې ډېر ښه سړی دی دغه رنګې کله چې دعاګانې کوي نو هغه ته دعا کوي ان شاء الله العزیز حسد به د زړه نه وځي او دغه رنګې ښکلې بهترین اعلی زندګي به تېروي او دغه رنګې د الله پاک په نظر کې به د الله پاک په کاغذونو کې به دا حاسد نشمرل کېږي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.